الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هر مسلمان و مؤمن تا دا خبر واضح ده چې الله سبحانه وتعالى دا دین پورا کړی او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ذمہواری و چې دا دین مونږ ته مکمل را ورسي. او الله سبحانه وتعالى وتدا خبره کړې ده په قران کې: وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، او کته دې سونه کړه نو تا هغه پیغام کوم چې الله طرف نه درکړی شوی دا غږ خلکو ته ونه رسو. او د حجۃ الوداع په موقع باندې رسول صلی الله علیه وسلم ټول صحابه کرام په دې خبره باندې گواه کړو چې ما تاسو ته دین در رسول دی او کنه الا هل بلغت، اغوتی او یا رسول الله دین در رسول دی. نو رسول صلی الله علیه وسلم اسمان ته ګوته ونیوه، وی الله ته گواشه په دې باندې. صحابه کرامو نه اقرار واغستو او غوته او ته دین رسول دی مکمل پورا. بیا رسول صلی الله علیه وسلم په خپل بل حدیث کې دا خبره کړې ده چې هر خبره چې تاسو جنت ته نږدې کې هغه می تاسو ته خولې ده، او هر خبره چې تاسو د جهنم نه لري کې هغه می ته خولې ده، او دغه شین چې جهنم ته یو عمل نږدې کوي ګناه ده نو هغه می ته خولې چې دا ګناه ده دین ځان لري ساتي. نو دین بالکل واضح دی او مکمل دی، او دې یو مسله نشتی چې هغه په قران او حدیث کې نه، او دغه زمونږ ایمان او عقیده ده چې هر مسله په قران او حدیث کې شته. خو دومره ده چې د چا ذهن وترسي او د چا ذهن ورته ونرسي. نو باز جاهلان دا خبره کوي پلاني مسله او پلاني مسله نشته په قران کې او په حدیث کې ته یو خایزوي. دا ټکه ته یو خایزه د دې څه مطلب دی؟ یو چیلنج دی، تحدي ده چې ته ما ته ثابت کړي چې قران او حدیث مکمل دین دی. څنګه ته د مسلمانۍ دعوه کوي او بیا د دې کوشش کوي چې د قران او حدیث خلکو ته نامکمل ثابت کم او خلکو ته ثابت کم چې بعض مسلې ولیاذ بالله د الله نه پاتې شوي دي او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو غوینه دي بیان کړي. زه بیانوم، زمونږ مولوی سے بیان کړي، زمونږ کتاب کې راغلي دي، زمونږ مذهب کې راغلي. زمونږ د ایمان او عقیده ده چې قران او حدیث مکمل دین دی. همدغه حجۃ الوداع په موقع باندې د عرفات په ورځ د آیت نازل شو. الله سبحانه وتعالى وی: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم، الله ایمانن هغه دین چې رستاسو هغه ما پوره کو. الله وتعالى اليوم أكملت لكم، مکمل کړی مې پوره کړی مې. د دین بعد چې سوکم دا قانون دی چې سوکم د دین بعد په دین کې د څه مسله راو باسي چې هغه په دغه دین کې نه و کوم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم را رسول دی، دا به بدعتي او دا به گمراهي او دا به سراسر خطا عملی. کائن من کان، کاغه هر څوک، کاغه عالم دی، کاغه مفتی دی، کاغه شیخ القرآن دی، کاغه شیخ الحدیث دی، او کاغه هر څوک دی. ځکه امام مالک رحمه الله وی د ډېر ناشنا خبره کړې دی. امام مالک وی هغه وخت کې چې یو خبره دین شمارل کېدو، یعنی د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې، د صحابه کرامو په زمانه کې، نن مقدین دی. او هغه وخت چې کوم خبره په دین کې نه و نن په دین کې نشته. نن چې خبره ته دین ویل کېږي او په هغه وخت کې ته دین نه ویل کېدو، نو دا به صحیح، دا به بدعتي، دا به دین نشمارل کېږي. اگر که دا خلق ته دین وای. باقي مثال چې خلق یو د ځان نه مثال کې
اتوار ورځ خاص کی یا د پیر ورځ خاص کی او په هغه باندې یو خاص عبادت شروع کی او به دا وسره مو وي چې څوک په دې ورځ دا عبادت وکړي الله ولدا دا ورکي دا نه په قران کې شته نه په حدیث کې شته نن ته د دین جوړ کو خود رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې خدا دین نو کنه و دا د عبادت وو نو چې دا عبادت په هغه وخت کې نو نن هم دا عبادت نشي کېده زمنګ په دې زمانه کې وخت کې یو بدعت ته مشهور بدعت چې هغه په ډیرو ملکونو کې مسلمانانو ملکونو کې د مسلمانانو په دغه بدعت کې واقع دي او هغه په هغه ورځ باندې اختر المنزل یا مناوهل یا خوشحالي کول په کوم ورځ چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیدا شوی او هغه ته ویل کېږي مشهور دی په عید میلاد النبی صلی الله علیه وسلم ناروا او قبیح بدعت دی قبیح متبدی وي ځکه چې بدی کې ډیر ناروا کارونه کیږي بعضو به تاسو واورئ دا بدعت په دې امت کې په سلورمه صدی کې د نراوته سلورمه صدی هغه پیړۍ چې رسول سلام دغه صفت کړي هغه درې اولنۍ د رسول سلام زمانہ بیا پاغي پسې او بیا پاغي پسې 300 کاله د غوره انسانان دي په دې امت کې غوره انسانان د قولنی انسانان دي دا غینه بعد دا خبره په دې امت کې رانه نوته نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وخت کې عید میلاد النبی نه د صحابه کرامو په وخت کې نه د تابعین په وخت کې نه د تبع تابعین په وخت کې بلکې هغه چې د پیجندوم نه جلسه دي دا غوینه بعد چې کوم علما راغلي دي هغه په وخت کې دانو سلور امامان چې کوم دي دغه په وخت کې دانو فقها په وخت کې دانو محدثین لکه امام بخاری امام مسلم او دي سي نور ټول د دې بدعت نه بیزار دي او دا بری دي سکم سلور سوا کاله چې کله تیر شو نو دا غینه بعد د بدعت راوته او اولنی ځل چې د بدعت چا کړی دی هغه ته ویل کېږي عبیدیین او دا رافضه دي رافضه شیعگان چې په دروغ باندې ځان ته بغوی فاطمیین وي او فاطمیین وي په دې زمونږ نسبت چې دغه او زمونږ نسب هغه مکه نسب دی کوم چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې موږ دغه په نسب کیو او ډیر علماو د دوی د نسب ثابت کړی دی چې دوی به دروغ وي ډیر بدعات دوی په دین کې راوستو په دغه سلورمه صدی کې یو بدعت دار راوستو یو بدعت دغه راوستو د عاشورا په ورځ باندې چې لزان وایي دا وسیم شیعگان او رافضه ځان وایي د بدعتهم په دغه وخت کې راوته او د دې لپاره راوته د سینې به وهلې د مخونه وهل او سرونه ویني کول د دې لپاره وي منګه غم راخکاره کو د حسین رضی الله عنه په شهادت باندې او د دوانه بدعات یو د بدعت عید میلاد النبی او دویم بدعت د ماتم د عاشورا په ورځ باندې د دوانه په یو کال کې راوستي دي دغه شان اسماعیلیان وته ویل کیږي علماء لیکلي دي دوی مبارکي په تاریخ کې دوی مبارکي تفصیل لغړي د غړ زندقان او فاسقان او فاجران خلک سخت ظلمونه دوی د مسلمانانو سره کړي خصوصا په مصر علاقه باندې او مصر والو سره چې دوی کم ظلم کړي دي هغه مجبور کړي دي ته چې تاسو ابوبکر او عمر او عائشه او حفصه رضی الله عنهم اجمعین او د نور صحابه کرام دوی ته تاسو کنځلي کوي بلکې بعضو په دوی کې دعوت الوهیت کړي و بعضو کې دعوت الوهیت کړي و د منځنه خلک مونږ کړي جمعهتونه د مسلمانانو وران کړي هم د دې فاطمیینو په دور کې دومره فساد دوی په ځمکه کې خور کړو چې د مصر خلک دومره ظلمونه دومره دوی مجبور کړي دومره مجبور کړو د مصر خلک او دومره ظلمونه وسره کړو چې هغه د لوګي نه پښوګان او سپي خوللیو بلکې بعضو به خپل مړی بخوړو تر دې چې تاریخ کې راځي چې بعضو به خپل ماشومان خوللی چې کله وږي شي او دا یو حقیقت